یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله یا خلکو چې تاسو ایمان راوړی د مؤمنان خلک یو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کو د الله تعالی په لاره کې فتبینوا نه تحقیق ولا تقولوا او همداسې ما یو من اچوک ز القا الیکم السلام چې کله تاسو ته مخکې کې صلح مطلب د صلح کوي لست مؤمنا او تاسو هغه ته وایي چې نه ته مؤمن نه یې تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو مقصد دا د دنیا سامانونه حاصل کونو فعند الله مغانم کثیره نو الله تعالی سره غنیمتونه ډېر دي کذالک همدارنګې کنتم من قبلو دینه مخکې تاسو هم انداسې وفامن الله علیکم نو الله تعالی مهرباني وکړه په تاسو باندې فتبینوا نو تحقیق او ان الله کان یقینا الله تعالی څه دی بما تعملون خبیر کوم عمل کو تاسو په دې باندې خبردار دی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر دی ځنه وم حکم د حکم سلطنی ذکر کوي تاسو مدد د پاره څه دی مجاهدین تیار دي دا به امیر درستهی خو دا کوم لکه مخکې په مکې کې مسلمانان خلک خبره ذکر کړه چې مستضعفین کوم کمزوري خلک و د مشرومان نه یا بوډاګان سړي یا ښځې هغه مدد لپاره د تیار دي خو دې کې بعضې خلک داسې و چې هغه دغه قدرت او طاقت یې و چې یاره هغه د هجرت وکړي خو بیا د قوت او همدارنګې د قدرت باوجود هجرت نه کول دا هغو دپاره زجر دی او باقي پاتې شول هغه خلک چې هغه مثال کوم بوډاګان دي یا مشرومان دي یا ښځې وي هغو سفر طاقت نه و مطلب څه هجرت کولو طاقت یې نه لرل څه مطلب چې هغو ته لارې نه وي معلومې او د کوم خلکو چې د سفر طاقت و د هجرت والا په کورج دوی وتلی وي مطلب تاسو د امداد لپاره مجاهدین تیار دي خو خپله به هم څه نه څه کوشش کوو که نه دا کوشش کوه چې زه هجرت وکړم دی د کوم د کلي والا زرایم خلک دي مکې والا چې دې نه هجرت وکړي او وځي لکه تبلیغ والا یي همت لکه سړي چې کوم انسان بنده وي دغه همت کوي نو الله تعالی ورته بیا څه کوي وجود ورکوي او طاقت ورته ورکوي نو همدارنګې هجرت دپاره کوشش کوي چې کله در باندې ځمکه تنګه شي د کافرو طرف نه لا یستوی القاعدون نه دی برابر خلک چې هغه ناست دي د مؤمنانو نه خیر اولی ضرر چې هغه بغیر د عذر نه مطلب ضرر نه وي رسېدلی والمجاهدون فی سبیل الله او هغه خلک چې هغه مجاهده کړي د الله تعالی په لاره کې په خپلو مالونو او نفسونو سره نو فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم الله تعالی غوراوالی ورکړی دی مجاهدینو خلکو ته په مالونو سره او همدارنګې د نفسونو د دوی سره علی القاعدین درجه په ناستو خلکو باندې درجې وکلا وعد الله الحسنى او دا ټولو سره الله تعالی وعده کړي دی ښایسته وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما او الله تعالی بهتري ورکړي مجاهدینو ته علی القاعدین په ناستو خلکو باندې اجر لوی درجات منهم د الله تعالی طرف نه دوی دپاره درجې دي و مغفرة او همدارنګې بخښنه او رحمت دی وکان الله غفور رحیما ان الذین توفهم الملائکة یقینا هغه خلک چې هغه مړ کړي د عملی کې روحونه ونه وباسي په داسې حالت کې دوی ظلم کوي په خپلو ځانونو باندې قالو دوی فیما کنتم څه حالت و تاسو نو قالو دوی کنا مستضعفین فی الارض موږ کمزوري کړی شوي په ځمکې د الله تعالی کې قالو الم تکن ارض الله واسعه آیا د الله تعالی ځمکه فراخه نه وه فتهاجروا فیها نو تاسو هجرت کړی په دې کې نو فاولئک مأواهم جهنم نو داسې خلکو دپاره ځای جهنم دی وساءت مصیره او دوی دپاره الله تعالی تیار کړی دی د اور یا ډېر بد ځای د واپسي والا دا هغه خلک ذکر شو چې هغو قدرت و سره د قدرت نه هجرت نه کول الی المستضعفین مګر هغه خلک چې هغه کمزوري و من الرجال د سړیو نه والنساء د ښځو نه والولدان او همدارنګې د ماشومانو نه لا یستطیعون حیله چې هغوی طاقت نه لري د سوچ او د تدبیر والا بس دا کمزوري خلکو که دوی هجرت نه وی کړی نو بیا هم ټیک دی خو تاسو هجرت طاقت او هجرت هم نه کول نو دې د وجه نه دوی دپاره حکم ذکر چې مأواهم جهنم ولا یهدون سبیلا او نه وي معلومېدو ته لارې اولئک عسى الله دا خلک دي چې قریبه دی الله تعالی ان یعفو عنهم چې عفو وکړي دوی ته وکان الله غفوا غفورا او دی الله تعالی عفو کوونکی معافي کوونکی بخښونکی ومن یهاجر فی سبیل الله شپږم حکم هجرت فی سبیل الله چا چې هجرت کو د لارې الله تعالی کې یجدو فی الارض مراغما کثیرا دوی دپاره ډېر غنیمتونه ملویږي واسعة فراخه
ومن یخرج من بیته څوک هم چې د خپل کور نه ووتل په داسې حالت کې د هجرت کوونکی الله تعالی طرف ته او د هغه پیغمبر نه ثم یدرکه الموت بیا دغه مرګ راګیر کې مطلب دې ته مرګ راغلل نو فقد وقع اجره علی الله نو بس داسې کس اجر څه دی ذمهواره په الله تعالی باندې دی ځکه چې الله تعالی په لاره کې مړ شو وکان الله غفور الرحیم واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح دې ځنه او دوام حکم ذکر کوي وی کچره تاسو بیا هم د جهاد پر راغلی وو که ارڅ وی خو د الله تعالی کوم تاسو نه فرض کړی شی ټولو اهمو فریضو کې اهمه فریضه چې مونږ دی د مونږ بیا نشي پرېږدولی او دې کې طریقه ذکر کوي د سورات خوف د ویرې مونږ و یا ضربتم فی الارض چې کله تاسو سفر کو په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه ان تکسروا من الصلاه چې تاسو کسر کو په منځ کې و ان خفتم کچره تاسو ویریږو ان یفتنکم الذین کفروا چې فساد وکي یا حمله وکي یا فساد کې وچی تاسو خلق چې هغه کافر دي کفر کړی دي ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقینا دا کافر خلق چې تاسو لپاره دشمنان واضح دي و اذا کنتم فیهم او ذکر وی ته په دوی کې تفسیر قرطبی ذکر کوي هدایت خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی خدا ټول عمرا کوم دي مشران د ټول دا شامل دي و اذا کنتم فیه فاقمت لهم الصلاه ذکر دو په دوی کې موجود نه دوی ته مونږ وکړه فلتکم طائفه منهم معك نو بس وی دی یو ډله د تاسو سره مطلب تاسو سره ودرېږي وليأخذوا اسلحتهم او بل ډله واخلي خپلې وسلې فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ذکر دوی تاسو سره سجده وکړي مطلب یو رکعت در سره وکړي بیا دوی لوړ شي ولتأتي طائفه اخرى بیا دویمه ډله راشي چې هغه یو رکعت هم نه دی کړی ثم يصلوا او بیا دوی مونځ وکړي فلیصلوا معک نو دوی مونځ وکړي تاسو سره وليأخذوا خزرهم او واخلي دوی خپلې وسلې خپل سامان د بچاو له اسلحتهم او اسلحې خپلې ود الذین کفروا او خواه غني خلق چې کفر کړي لو تغفلون عن اسلحتکم چې تاسو نه غفل شو د خپل وسلهونه یا خپل سامان د بچاونه ويميلون علیکم میلتن نو حمله کی تاسو باندې حمله په یو ځل سره ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې ان کان بكم ازا کچې تاسو باندې څه تکلیف مما تارین د بارنه او کوم تمرزا یوې تاسو بیماران ان تزعو چې تاسو کېږدو اسلحتکم خپل وسلې او خذو خزرکم او واخلي سامان د بچوله مطلب زغری ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا یقینا الله تعالی کړی کافرو د پر غزا اوس پکون کې فایزا قضیتم الصلاه چې کله تاسو مونږ پورا کونو فذكروا الله قیاما وقعودا بیا تاسو یاد کو الله تعالی په ویلیاړې سره په نوسته او په الموسته سره فایزت ما انتم چې کلام تاسو په تسلی کې شو مطلب په اطمینان کې شو نو فاقیم الصلاه بیا مونږ پورا کوم ان الصلاه کان علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا د المون چې فرض کړی شی په مؤمنانو باندې مقرر وختونه